أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة البقرة سورة البقرة مدنی سورت تے مدنی آگا سورت تیویلی ہی دا حجرت نا دا مدنی دا حجرت کا اول نرست نادر شوی سورت البقرہ یعنی آگا سورت سے پہلے کے دا غوا ذکر دے دا دی سورت آیت 76 کے دا غوا ذکر شوی دے پدے وجہ دیر سورت البقرہ ویلی شی یہودیانو بعد اسخی عبادت کو دا غوا دا بچی امام ماوردی لگی دیتے دا غوا حکم دیر پر کرو دا ذبح جدی پلاس پانے دیر معبود حفیظتی ہوکی دا عرب مشرکانم دا غوا پہ عبادت کے دا اختو ادا پہ ډیر مقدس زناور گنو کل جو باران نکی دو دا غوا لگے پورے یو قسم واخه به وتړل هغه د به ور ورته کو د دې دا عقیده وا چې کله په ور باندې دې لګي اوسوي دا بچي وي الله تو فریاد کینی باران بوش او شعراون په دې باندې رات کړو چې دا څه کم کړلی دې صورت بلنم سورۃ الزهراء ده الزهراء زهرا ویل شو ګل ته ویل شو صحیح مسلم کی حدیث ته اقرأوا الزهراوین البقرہ و سورۃ آل عمران دا دو ګلونه دا لولې مطالعه کوي سورۃ البقرہ و آل عمران بیا علماء د دې مختلف وجې لیکلي دي چې زهراوین دې ته ولي وي امام قرطبی درې وجې لیکلي دي یو دا چې دا روخانه کون کی دی انهما النیرتان زهرا او د زهرن ماخوذ دی سوچ دا یولی نه الله باغ رڼا هدایت چي هدایت باعث دی دویم وجه دادا چې قیامت پر دا په خپل لستون کې باندې برڼا کوي او لستون کے بے رڼا کے روانی کامل رڼا کی وئی دریم وجہ دا چې دې ته غول زکه وي چې دې کې د الله اسم اعظم دی دویم نوم د دې سورۃ سنام القرآن دی سنام القرآن نو قرآن مجید کوبو اوچت زه لکه په اوخ کې کوم کوبي سنن ترمذی حدیث دی حدیث صحیح ہے ان لكل شيء سناما وان سنام القرآن سورۃ البقرہ هر یو چیز یو کوهان یو کوبی او قرآن خوب چې کم دی سورۃ البقرہ دی او دې کې یو آیت ته چې سیدتو آیت القرآن دی نو قرآن د نور آیتونو هغه سردار دی هغه آیت الکرسی ده دی صورت فسطاط القرآن میلی فسطاط تواسرہ فاسین طالبتا توا فسطاط نو قرآن مجید خیمہ سنن دارمی کی حدیث تے سورۃ البقرہ تعلیمها برکتن سورۃ البقرہ ذکر دا برکت تے وترکها حسرت پرہودل لدے حسرت و افسوس تے ولا يستطيعها البطل باطل پرس خلق د دې مقابل نشي کولای وهي فسطاط القرآن دا د قرآن مجید خیمه ده ادري نمونه د دې توقیفی احادیث کې ثابت دي سلور نمونه سورۃ البقرہ سره سورۃ فضیلتونو فضائل
صحیح مسلم کی حدیث تے نبی سلم فرمائی لا تجعلوا بیوتکم مقابر خپلو کورنا مقبر مجوڑوے ان الشیطان یفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ یقیناً شیطان داغی کورنا تیخ تکی چپائے کی سورة البقرہ لستیشی ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت تے ما نبی سلم نوردل صحیح مسلم حدیث تے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن دل قرآن قیامت پر بداد خپل لستن کی شفاعت کی سفارش بگی اقرأوا الزہراوین لولے اغدو گلنا پڑکی دن کے بقرہ سورۃ آل عمران ذکا فإنهما یأتیان یوم القیامت دیبا قیامت پر ازرازی کانہما غمامتانی گوئے کے دادو اور یزیدی او کانہما غیایتانی یا دو صاحبان دی کشتے کی چلے گی دلی پر دے او کانہما فرقان من طیر صوافین یا دادو مرغے دمرغود والخکر بئی کار بدا کی تحاجان عن اصحابہما دخپل مرگرو لستن کو دپارا بجنگ کی جگڑ بگئی نلے سورۃ البقرہ اغسطل و لستل ددے برکت تے اوپر خودن ددے حسرت تے افسوس تے باطل قوتن دے مقابلہ نشی قولی ولا یستطیعها البطلہ صحیح مسلم کے بل حدیث راغل دے فضیلت بارکے یؤتا بالقرآن یوم القیامت واہلہ والذین کانوا یعملون به قیامت پر بقرآن راوستی شردے غلستن کی اوپر عمل کو ان کی تقدمه سورة البقرة وآل عمران سورة البقرة وآل عمران بدے مخ روانی سنن ترمذی حدیث دے کلام شتر پائے کے سنن کبرا کے نقل دے صحیح ابن خزیمہ کے نقل دے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا نبی سلم یو لخکر یو ٹولگی بار لگے اور ڈیر کسانو بگے ناغی کے ډیر کم عمر کسے داغی مشر کو لیکن جو سورۃ البقرہ آغا یادو داغی علمنو تیادو و تویزت ردی مشر دیکھئے اور آوی عطا دے عطا ابن حبان ہو آغا سے قوی لی دی لیکن ذہبی ہوئی جدا غیر معروف مجہول راوی دے البانی دی تو ضعیف ویلی سن ابن ماجہ کے صحیح مسلم حدیث تے ابی بن کعب نے نقل دی ابی بن کعب کنیت تے ابو المنذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو المنذر اے ابو المنذر تا پترا ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم تاثر دا اللہ دا کتاب نے کم یو آیت ٹولنا اعظم دی چھتے نماوت وچ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی قال فضرب فی صدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزار راکو ویول لیہنک العلم بالمنظر تاتر علم مبارک شیب المنظرہ حدیث صحیح ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت تے حدیث تے صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ابو داود کی نقل ہے من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلت کفتاہو چاہتے سورۃ البقرہ آخری دو آیتون ولستل لا بدل کافی لشپے کدے مرشنی شہید بمڑی یا کشپے پانی سے تو اللہ و تحجد و ثواب دل ورکی ابن حجر کی پورا تفصیل بھی آگڑ رہے امام قرطبی لگی گوڑا دمرا ور صورت تے تعلمها عمر رضی اللہ عنہ بفقہها وما تحتوی علیہ فی 12 سنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے پورے علم دے سورۃ البقرہ پورے علم ثم مسائل دی پڑھے گے دے دول اسکالے کس دکڑو وقت دمر ورکڑے دول اسکال دمر حوصلہ والا من خلق یومنٹ نشو کے نس اور غزوی عبداللہ سمانی سنین اتکالے کے دا دے دا وقف کڑو وتکالے کے دا دکڑو پورا علم دے حاصل کرو دا یو آیت کے بلا علم نہیں الاستیعاب کے واقعہ لکھی دا
عمر بن خطاب یو شاعر ته سیدنا لبید بن ربیعہ عامری، لبید مشهور شاعر دی، چیرې شعر مې مونږ ته وایي کنه، هغه چې ما ته سورۃ البقره وال عمران د کړی کنه، شعر مې ما پرې خیر شعر لاسي سره الله کلام دې به کلام دی. صدروجن روایتونه په دې کې نقل دي، سمرقندی لري لو بلغت سورۃ البقره 300 آیه تکلمت، که سورۃ البقره 300 آیتونه من خلق سره به خبره کولې، دا دروغجن روایت ده، سمرقندی لري دي. دا فضایل ده دي نمونم ده بیان شو. سورۃ البقره مضامین خلاصہ باب خلاصہ به وایو، ډېر نشو ویل، لګ وایو بیا. اول دا چې مخکې سره ربط سره تړون سره د سورۃ الفاتحه سره، اول دا چې سورۃ الفاتحه کې اجمال او دغه تفصیل ده. ال د مختصر خبر الله کړو، ال الله رب العالمین دلته رب العالمین تفصیل ده. ربکم الذی خلقکم یوشدویشو 164 کې. دریم دا جل الرحمن الرحیم تذکرہ وا دلته کې تفصیل د رحمانیت ته بنی اسرائیل باندې الله نعمتونه کړو زیات دغه تذکرہ وکي، تفصیل د رحمیت وکي چې خاص رحم الله کړی په بنی اسماعیل. الدین مالک یوم الدین دلته کې تفصیل د مالکیت په پایدل کورسه کې، او تفصیل د دین او کی تخویفات او بشارتونه بلته بیانېږي. پنځم مل تمون ویلو یا کنا عبدو. سورۃ البقره کې اثبات توحید کی مختلف دلایل سره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یویش کې او سنتری دیش کې شپږم ربط ده. الته دعا کړې شو چې اهدنا، دلته الله دعا قبول کړه چې هدل للمتقین، وای هدایت می درو لګا کنه، چې موږ ته هدایت وکړه، هدایت درغه. الته کې د صراط مستقیم ذکرو، دلته کې تفصیل کې د احکامو، عبادت بخی، قبله او قصاص، روزه، قتال، د حج مناسک او انفاق، د جاهلیت پر رسمونو برت کې چې طلاق باره کې خلکو خپل کړو، دا صراط مستقیم دی کنه. الذین انعمت علیہم، دلته کې صفات د متقینو ذکر کیو د نیکانو، چې الله باغی باندې خاص نعمتونه غړو، لکه بنی اسرائیل باندې کړه چې هغه د موسی علیہ السلام اتباع کوله. نهم ربط دا دی چې التمویل غیر المغضوب علیہم، دې صورت کې اسباب د غضب بیانې کې او د لعن ایو شپه ته کې په نوې آیت کې 90 کې 159 کې 174 کې او د عذاب مختلف قسمونو بیانې کې. لسم ربط دا دی مخکې ویلو ولضالین، دې صورت کې وجه د گمراهۍ ذکر کړي، د منافقین اوصاف په ذکر کې چې دا وجه د گمراهۍ دي، دا گمراه شوی دي. اتم آیت 44 پارسمه پوری او 108 آیت کې داوی د دې صورت کې غټه خبرې جګیږي، هغه بسلوري توحید او بخامه بیانېږي، ان هوی چې تخلاصي نشته. صورت داودا توحید به بیانې دلته. اثبات د توحید، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یہ شاید کے 163 کی ہوں گی الہکم الہ واحد، الہ تاسو لائق دے عبادت اگر ایک یو ذات پہ. 255 کی ہوں گی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور مقصد دینا رد شفاعت قہری. 284 کی امداد و پیش کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دا نبی سلم نبوت اور صدق دا ثابتی ہو پتے طریقہ چے نبی سلم نے
شبهات بدفقی دب پیغمبر باندې خلکو اعتراضونو دا هغه اعتراضونو جواب وکړي 97 کې څه ذکر دي قل من کان عدو لجبريل التن شروع باچه 101 کې ذکر دی ولما جاءهم رسول من عند الله 119 کے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا فرشتنی پیغمبر ہے 129 کے ربنا وبعث فیہم رسولا درے مداوا پر صورت کی جہاد فی سبیل اللہ 190 کے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم 193 کے دعوی پیش کی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ 244 کے پیش کی وقاتلوا فی سبیل اللہ 251 کے بھی لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض صورت کے سلورم غټه خبر جلیږي دعوت او تمنګوي ناغي ماخذ دعوت انفاق فی سبیل اللہ ماخذ دے یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم خرج کے اللہ اللہ کے جسید کر 261 کی بموئی مثل الذین ينفقون اموالهم 267 کی یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم 274 کے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار دا دعوی بے اختصار سره خلاصہ دا چې دې کې سلور سی دې پاره ایسه کې سلور بابو نه دي صورت کې سلور سی دي مضمون لحاظ سره مضامین سلور چلی دي اول عیسی الف لام میم نوالے 96 آیات پوری بزی واللہ بصیر بما یعملون دی اول عیسی کے دن سلور بابو ندی اول باب الف لام میم نوالے ان اللہ علی کل شیء قدیر پوری دی دے کے دن رسس ذکر دے اختصار سر ویم مخ کے اول عظمت القرآن ذکر دے اول دو درے آیتونو کے قرآن عظمت بیانی درے صفات دا قرآن بیانی جدا دیر عظیم و شان کتاب دے ترغیباً بذکر کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یا پینزہ صفات بذکر کی آیا والفریق کم سے فاتحہ کے ذکر شو وانعامت علیہم داغی دلدت پینزہ صفات بذکر کی درہم سلورم و پینزم آیت کے داغی دنیاوی اور اخروی جزاب ذکر کی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ددوے مڈل ذکر بکی ادرے حالات بداغی بیانی شپگم او آیت کے اور سر بداغی دنیاوی و اخروی سزام بیانی بیدرے مڈل ذکر بکی انزل لسو صاحب بداغی بیانی منافقین دنیا و آخرت کے داغی سزا من بیانی شپارسم آیتا پوری بدازی تفصیل داغی دادے چدا بایمان دی وما هم بمومنین عدم الایمان مع دعو الایمان ایمان دعوت ہی لیکن ایمان بکی نشدہ یخادعون اللہ دوگا کی دی درم صفت داغ دے درم اما یشعرون بے شعور دی عدم الشعور صدرم قباحت دی مرض القلب فی قلوبهم مرض پینزم ہمیشہ دروغ اعادت الکذب بما کانوا یکذبون شپگم قباحت دادے چھ فساد تے اصلاح ہوئی تسمیت الفساد بالاصلاح
لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بل دا روانکاری دی اللہ وی الا انهم هم المفسدون، دا صح روانکاری دی. اتم قباحت دا دی چې صحابو د دې بے وقوف وي. الا انهم هم السفهاء اذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء الا انهم السفهاء. نهم قباحت د دې دی چې په خپل بے وقوف دي. لسم قباحت دا جاہل مرکب دی، بالکل لگے کدوان دی. جاہل مرکب ولكن لا يعلمون. یولسم قباحت دا اعتراف بمعیت الشیاطین. خپل غلط مشران سرکینی پاسی ویدا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم. بل خندنی کی صحابوں بورے استہزاء کی انما نحن مستہزئون. بل طغیان دے پدی کے سرکشی دے پکے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. سولسم قباحت دادے اشتراء الضلالة بالهدى. اشتراء الضلال بالهدى. بالنسم دارے جدا گمراہان دی عدم والاہتداء وما كانوا مهتدین. سزاگان یہ لسم و بالنسم آیت کے ذکر دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بالنسم کہ اللہ یستہزئ بهم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. بیا بد دو فرقو دا پرا ثم ذکر الامثال للفرق الضالة. مثالنو بیانی دا گمراہ فرقو دا پرا چرا قرآن ناغی مرحلو لدے ایمان پہ نروڑی مخالفت کی دا قرآن فولسم آیت کے او تلسم کی تتمل الاولنی مثال. وق نندی بھی قرآن دا دنیاوی مقصد دا پار ایمان خکار کی انو لسم و شہرم آیت کی. اول باب مختصر نچوڑ صورت باندے جو جامع نظر او غرزین اختصاراً خلاصہ دا سے جوڑی گی. اول ہدایتوں کے قرآن تا دعوت تے بیا پسے یہ ویش نوالی 29 پورے مقصد دا قرآن ذکر کی گئی. بیا پسے خلافت تذکر کی دے مقصد دا پورا کولو دا پارا چھ خلافت پکار دے اللہ آدم علیہ السلام پزم کا انسان خلیفہ کو آدم چھ دا مقصد دا دے نفاذو کی و دا حق بیانی دا غوصفنو بیانی تر 39 آیتا پورے. بیا بوئی چھ بنی اسرائیل لما خلافت ورکو او پئی کی خلافت دس اسباب دا وجہ پاتے ہو 48 پورے. اور اللہ دی امدادن کرو خاص نعمتوں بدی کرو یوش پہ تو پورے دا خبر بکی. بیا بوجہ بیانی چھ اللہ داغینا خلافت واغست بنی اسرائیلنا ولی واغستو داغی قبائح مستمرہ پاخ قباحتوں دی پاگی کی درش پیتن والے 176 پورے بداغی ذکر کی. بیا نظامی تفصیلی اللہ پیشکی دا خلافت تپار 177 نواخلی آئی کہ امور دا تہذیب الاخلاق تیم کور بسنگ جوڑے گی اور خاندان بسنگ جوڑے گی ملک بسنگ سے ملی. دا مال دا امن متعلق اور دا نفس دا امن متعلق 188 آل دا پورے بخبر کی دا مضمون ببوزی. حکم دا قتال دا دے مقصد دا پارا بکی گی رغی آداب بذکر کی گئی 195 پورے. سبب بیانی چھ قتال ولی واجب دے لیکن مرکز دا توحید خانہ کے کعبہ اغد غیر و پلاس کے وچہ غد حج عمری دا پر آزادشی 207 پورے. یادری حکمونو بیانی کی مجاہدین دا پر 208 217 214 کے دکور دا جوڑخ دا پر با حکمون اللہ ورکی
جاهلیت په طریقو باندې برت کې تل حکمونو بیانې امور د تدویر منزل د کور د چلولو لپاره ترغیب د قتال د دعا کې او پیش کی ترغیب بیان انفاق ته الله په لار کې مثالونه پیش کی آداب به بیانې اخر کې بل الله بیا دعا بدی ته دعا با په دعا به ختمي سورت کې اصلا خطاب ور يهود سره ده مضمون باندې چې انسان پوښي نو سورت بیا ډېر زیات آسان شي اصلا خطاب سره ده يهود سره ده خطاب لیکن ضمن لاندې لاندې زه په نبی سلام ته مسلمانانو ته بنی اسماعیل نعمت یې ورته خطاب کړی يهوديان صلی الله خبرې کی چې خپل ټول توهمات او خپل ټول خیالونه په ګونه په اغلر کا پای الله رد کی چې تاسو ځان پیدایشي تور د دنیا د مشره او د دین د مشره لایق غنه دا خبره صحیح نه ده ابو نبی سلام باندې ایمان ورول تاسو خپل توهین ښکاری چې تاسو په خاندان عربو کې پیدا شو ترونو زامنو کې تاسو دې بدی شي نبی سلام تم الله خطاب کړی چې تاسو صبر او استقامت نه کار اخلي او د واضح کړی وی چې ابراهیم علیه السلام د کعبه تعمیر په وخت کې دعا کړې و نبی سلام دا هغه دعا ده کنه مخالفین کار څومره سرګرمي کوي مخالفت کې نتی بتا جو خپل دعوت کوي دین بل الله غالب کی مسلمانان ته الله دا وی چې تاسو خلکو ته دین رسوي تاسو په ذمہ باندې دا کار دی تاسو په ذریعہ باندې الله دین رسید تاسو مستقل امت تر اخري شریعت امین د دې حفاظت کوونکې تاسو له پکار دي چې د امانت قدر کوي ادا بوج پورته کې د خلکو لپاره نمونه جوړ شي يهوديانو باندې بځه په ځای باندې تنقید کی چې مسلمان نزلونو کې تاسو شګونه م پیدا کوي ادي د اسلام نه مالوي بني اسماعیل مکی والو ته وی تاسو اصل دین ابراهیمی خپل بدعات او وجه خراب کړل دي مشرکانو يهوديانو دغه بدعات پیدا کړو او پتا اوس الله دا ډېر احسان چې اخري نبی تاسو کې پیدا کو تاسو امت مسلمه الله تاسو نه جوړي د دې احسان قدر کوي ضروری مباحث شو بسم الله الذي انزل الكتاب للتقوى فنم دا الله چلی گئی کتاب د تقوا لپاره الرحمن الذي عم بنعمه بني اسرائيل رحمان ذات ته داس رحمان چې عام کړه دې خپل نعمت بني اسرائيل ته الرحيم الذي خص نبينا ببعثه الى جميع الناس من ولد ابراهيم عليه السلام رحیم ذات زمون پیغمبر ټول خلق ته لګلې دي او دې په اولاد ابراهيم عليه السلام کې هغه شنو دې غوړه کړې دي دلته تفسیر سراج المنیر ترجمه نه لیکلې بسم الله امهایمی ترجمه لیکلې ده بسم الله اشاره الى ذاته واسمائه التي فوق الالوف وجميع العلوم بمعرفته دیکھ اللہ نمونو تو ذات ته اشاره چې زرګون نسوان نمونه دا ټول علوم دی په دې والرحمن الرحیم الى ظهور ذاته بالوجود وصفات الكمال ومنتهى العلوم الوصول الى ذلك الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين عظمت د کتاب ذکر کیږي شان د کتاب ذکر کیږي د قران ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے دا شان والا کتاب دے الف لام میم دے تو حروف مقطعات ویلشی الاحرف الاقطعه مقطعات تو الذين نمدي تو کے دا ویلشی مو الف لام میم 29 سورتونو پسر کې دا راغلي دا ټول ټکی جوش ماره او تکرار ته حذف بین اسوال لسټی کی ټول الف لام میم صاد را کاف
ها یا عین طا سین حا قاف نون مختلف ټکي بیا پدې کې د دې تفسیر متعلق دوه ډلې په امت مسلمه کې مفسرین دوه ډلې دي یو ډله وایي چې بس د دې علوم د دې معنی الله ته معلوم دي تفسیر مونږ الله تعالی دې تفسیر سپارو موږ ته پته نشته اې تفویض دي مفوض دي دې مډل هغه چې په دې کې تعویل کوي تعویل کی تفسیر کی پدې کې مختلف طریقوں سره کوي زه اختصار سره وایم تعویلات اول تعویل تفسیر پدې کې دا دی دیوی چې دا الله نومونو ته او هغه صفاتونو ته پدې کې اشاره ده دا خبرم کمزور ده دویم دا چې دا صفات دا مقطعات سورتونو په سر کې چراغ لري دا سورتونو نمونه دي دا خبرم کمزور ده تنقید به وي اوس یو باندې بټیم ډیرو لګي دریم دا چې دا دلالت کې په حساب د ایجاد ابجد حوز حتی کلمن خلق تعویذونه کې لیکي دا سه يهوديان من نبی صلی الله علیه و آله آیتونه اوریدلو هغه ته وی چې موږ دې کې سوچو کو نستادر امت عمر مون معلوم کو نبی صلی الله علیه و جما سره نورم دي نور متوي هغه په دا خو ساده امت عمر ډیر زیات دي دروغ دي دا دین پورې خندېږي او جد حوز حتی دا دروغ دي هر ټکی بلې کې خپل انسی د خپل نمبر دی هغه جمع کړی 500 دي 600 دي 1200 دي ټول دروغ دي سلورم تعویل پدې کې دا ده چې دا دې رب نازل شوی چې خلق بدا اورت کنه نه بغلی شو خاموشي بشوا وغور سره بیا قران اوریدو شور او غب نه کو شور او زوګ به وینه کو دا خبرم کمزور ده ځکه دا دونه سورتونو په سر کې راغلي دي کم کوزو کې راغلي دي سورتونو 114 پګاړه چډېرو کوي پنځم دا چې دا مقطعات دا الله تحدي لپاره پیش کړی دي چیلنج دی خلکو ته په قران کې چیلنج لپاره راغلي دي همدا محدثین او اکثر مفسرین علماء وردی ابن تیمیہ رحم الله ټول مذهب دی همدا صحیح دی اعجاز د قران چې تاسو هم ټکی وایي والله هم دا چې ټکی ویل الف لام میم زه جوړ کې راځنته همدا مذهب صحیح دی پدې کې ابن کثیر دا جمع کړی هغه چې دا جمعو نص حکیم قاطعا له سر خبر ادا د حکمت نه ډکا نص حکیم قاطعا له سر یقینی خبر دا د سراز دی یو راز دی پدې کې مونږ ته نه معلوم شیګانو ته بیا یو بل خبره جوړ کړل صراط علی حق نمسکه ریټو کو نه یو شعر جوړ کړل لار د علی حق د ولدا وبزان باقی دوی اهل سنت والجماعت دی په جواب کې وي صح طرق کا مع السنه سنت سره هو الله صحیح کا یا طرق سمعك عن نصيحه وغ نصیحت تنیف کا دا ټول خبره سے بس فضول الف لام میم الله دې حروف او تفصیل باندې عالم دی هم دا شان مترجمه کوي الف لام میم دې بیا قسمونه دي لکه نون او قاف دا یو لفظ دی سپدې کې بیا دو دي سپدې کې درې دي لکه الف لام میم حام میم شاغد دي کنه الف لام میم درې شو سلورم پاکستان الف لام میم را الف لام میم صاد پنځم پاکستان کاف ها یا عین صاد مت دین سیوا پکې نشته نون والقلم ما یسطرون ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی ذالک لفظ رو ذالک پکار دا چې هاذا ویلې وی هاذل کتاب د سامه خره چې پروت دا کتاب دی کامل کتاب دی پورا کتاب دی روح المانی کی امام آلوسی لگی ذالک عرب دا د عزت لپاره وی چې کله دې لپاره استعمال شي دالویشان والی کتاب دی لا ریب فیه شک نشته پدې کې هیڅ شک نشته پدې کې امام بغوی رحم الله علیه معالم التنزیل کې شک بګدا نشته چې انه من عند الله جل الله طرف نه دی او دا حق ته دا رښتینی دی
او دا خبر دی په معنا د نهي دی یعنی ورته شک نه کې پدې کې خلک به شک کوي ختم کوا هدل للمتقین رهنمایی دا للمتقین د متقین لپاره بیان للمتقین ابو بیدوی مجاز القرآن کې هدل للمتقین امام رازی رحمه الله د متقی بیا خپل صفت کړی دی متقی څه دی یو څوک دی المتقی من سلک سبیل المصطفى متقی عاد هغه دی چې د مصطفی په لار روان دی ونبذ الدنيا وراء القفا دنیا سټ نشاته ورزولې ده وکلف نفسه الاخلاص والوفاء ځان د اخلاص او د وفا پابند کړی دی وجتنب الحرام والجفاء حرام او جفا نه ځان ساتي ابن عباس انه نقل ابن کثیر لیکي متقیان خلق چې شرک نه ځان ساتي او الله خبر مني دلته منیبین مرادی منیبین چې الله ته طلب لري د کتاب درې صفات بیان شو د قران دا کامل کتاب دی لا ریب فی شک نه پاک ته خلق بشکی خود شکونه مکوا ابل پورا ہدایت تے ہدل للمتقین دا متقیان سوک دی صفات دا متقیان شروع کی گی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دو صفات دی آیت کے ذکر کی الذين دا متقیان آگسان يؤمنون بالغیب چی ایمان لری بحالت نلدلو کے ويقيمون الصلاة و احتمام کوي د مانځو مما رزقناكم وبايد آغنا رزقناهم چورکلو دی مونگ دی ينفقون خرج کوي یو خودی کی ایمان بالغیب دے متقی سڑی کے با ایمان موجودی کزان دیر متقی کی و ایمان پاکی نشتا کنا دا متقی نہیں دا با ایمان دے ایمان بالغیب بای پاکی دویم صفت دارے چے تمام نماز بکی منز بکی متقی سڑی صفت بدائی چے قامت صلاة بکی منز احتمام بکی درہم دا چے اللہ کے وخرج گئی انفاق فی سبیل اللہ بکی یومنون بالغیب ایمان لغت کی ملی کی تصدیق تھا تفسیر مظہری لکی شریعت کی ایمان ملی کی تصدیق تصدیق کول فجابان اغی اظہار کول آغا سمندل چے نبی سلام اغا پیش کلی دی دیتا ایمان نبی سلام چے سم گیلی منل روح المعانی ابن کثیر ابن جریر طول لکی صحیح خبر ودادا آغا سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے بارہ کی خبر ورکڑے جگہ اللہ دے ملائک دی کتابوں دی رسولان دی رزد آخرت تے رزد آخرت تا والقدر خیرہی و شرری قسمت خریو کا خراب دے راٹول منل دیتے ایمان ہوئی دی دزرن ایمان لری پا خلاف دا منافقینوں کے ایمان نشتہ دیں بل ایمان بالغیب دیتی واللہ نے دلی دلی اللہ منی جنت نے دلی دلی جنت منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی دلی مدگم ہوگا امون منو مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم خپل درونه ویلي چې کاش ما خپل درونه ولیدل چې رستو برازي اهتمام د مانځو او یقیمون الصلاة اقامت دته ویلی شي چې ارکان به هغه برابر کې صحیح وټیږي صحیح به درېږي صحیح به سجده کې فرایض او سنتونه ادبونه ټول باغ ساتي برابر مداومت مکه مداومت همیشه له پاره کې ہم علی صلاتہم دائمون سستی بنے کے پدے کے تفسیر کبیر امام عزیز اٹول لے گئی درہم صفت دادے مما رزقناہم ينفقون وبعد آغنا چمگی رور کردی ينفقون خرچ گئی اللہ کے خرچ گئی تو درہم صفت تے ایمان بے دزل صفت تے اقامت صلاة دا بدن کار بدنی عبادت تے اللہ کے خرچ کول مالی عبادت تے رزق ورک لیتے ویلی شی ہر ورکلا امام راغب لکی الرزق یقال للعطاء الجاری تارتا دنیاوین کانا مخروین رزق عطاء جاری تے ویلی شی کل دنیاوی و کل اخروی قرطبی لکی چھ رزق مانا عطاء دا ورکلا
چې موږ دې سم ورکړي دي کې علم مو ورکړي دي کار سم ورکړي طاقت مو ورکړي پوهه مو ورکړي دا خرج کوي عالم خپل علم خرج کوي خلق خپل وخت لګي خپل دماغ بلوي مما علمناهم يعلمون قرطبي او دلته آیت کې ورعموم نه یوازې پیسو ته اشاره نه ده چې موږ څور کړی دی الله لار کې خرج کوي سترګې مو ورکړي وګونه مو ورکړي مازغه مو ورکړي دا الله لار کې دی لګي صدقات او زکاتونو ته مراد غته شوم چې نفلی او فرض خپل کور نه بشورو کی د ځان نه بشورو کی د شام گاون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون سلرم کیندم صفت لیات کے بیان والذین دا متقیان آکسان دی یؤمنون چې ایمان لري بما باغسو انزل الیک نازل کړي شوی دی تا ما باغس ایمان لري انزل من قبلک ستانه مخکې نازل کړي شوی دی مخی نازل کړي شو او بالآخرة او بآخرت باندې هم یقینون دی یقین ساتي سلام صفت دا غری یؤمنون بما انزل الیک ایمان په قران باندې لري تفصیلا اپا مخی کتابونه باندې لري اجمالا انزل الیک وحی کړي شو نبی سلام ته وحی د دوه سيزونو شوی یو د قران شوی یو د حدیث شوی دا قران بم دی منی او حدیث بم منی قرآن ته وحی مدلو وحی جلی ویلی شي دغه چې مانځ کې دا تلاوت کولی شي قرآن دغه ته وحی مدلو وي حدیث ته وحی خفي ویلی شي او وحی غیر مدلو دی ویلی شي هغه د الله طرف نه وحی کیدی شي دا غي او بیا حدیثو کې قسمونه دي صدا سے حدیث نبی سلام الفاظ ناغي خپل مضمون د الله طرف نه صدا سے خبر دی تو کا ځل کې الله غل واچي ته حدیث صدا سے حدیث دا الفاظ من الله مضمون د الله ته حدیث قدسی وي او قران جو حدیث قدسی کې فرق دا ہے چې په قران مونږ کېږي او حدیث قدسی مونږ نه کېږي مونږ کې په قران وي نه حدیث باقاعده وحی کېږي نبی سم د ځان نه خبر نه ویل او حدیث سند ته محتاج دی سند دا چې راویان او سلسله چې نبی سلام پورې صحیح ورسی په دې پمینس کې څوک دروغجن راوی نه او کټ نه روغ رمټ راوی هغه ته حدیث محتاج دی او قران دغه ته نه محتاج قران تواتر سره راغلی چې دا قران نه تواتر نه هر زمانه کې وسونو زرګونو لکونو کروڑونو خلکو یې الله کتاب دی دغه شان روان دی د نبی سلام تر اوسه مخی کتابونو باندې ایمان لرل د متقین صفت ده دا بالکل د يهودانو خلاف کې راغلي هغه ګور تورات مني نور کتابونه نه مني نصانیان دواړه مني عیسایان هغه تورات هم مني انجیل مني قران نه مني متقی بټول مني چې او د الله طرف نه وي او چې قران مطابق نه مني به قران خلاف نه وضعت باندې کی بیزتی براغی نه کی دا الله کتابونه دې کې دا خبره استره چې هغه اوسم صحیح خبره توحید خبره بګشتا حدیث هغه منسوخ ده چې وتن سره نبی سلام تورات ویل او نبی سلام تو کار چې موجوده متحده لولې شروع کې هغه عقیده کمزور وي موږ هم وایو چې کوم نه طالبان دي قران نه دی ویل ایمان نه دی پوخ نه دي ځان کتابونه نه ګوري ایمان نه به اخلاص کی کله دې پوښ شنو بیا دې ګوري بیا دې څور نشي راولې وبالآخرة هم یوقنون احادیث منسوخ پدې چې رسول نبی سلام زید اولېګو چې تا ورشه دې جبل ذکر يهوديانو او دې کتاب کسی موږ ته وایي انزم صفات دا وبالآخرة هم یوقنون دا مؤمنان په آخرت باندې یقین لري دا متقیان آخرت باندې به یقیني آخرت د دنیا متضاد دی اپوزیٹ دی د هر یو څه جوړی کنه روز د وش پدا او یا نار به وخزدا ګرم او یخو د دنیا او آخرت الله په ملاقات د یقین لري شک باندې دی یقین باندې پورې لري يهوديان او غنته بني نصایان او غنته بني چار سي یې کړی دي دا پنځه کار چې بده کې پیدا شو اولائک علی هدى من ربهم اولائک ادغ صفاتن هو لکسان علی هدى کلک دی په هدایت باندې ولال دی په پاسا نمشي سه به
کلک دی په کامل هدایت باندې مې ربهم شدید رب د طرف ده اولئک هم المفلحون نوم دا صفاتون ولا خاص دی پورا کامیاب دی هر سړی وی زمالار سید هر سړی بوي الله وی صحیح لار هغه چې هغه د الله طرف نه فرعون هم د خلقته وی ذات صحیح لار خیمه او د الله لار نه وکنه او فسادي والله غته فسادي ویلي دیګه دی دنیوي او اخروی جزا ذکر شوا اولئک علی هدن دنیا کې په هدایت باندې دي دنیا کې دی په هدن باندې دي مونږ ویګنه هدن للمتقین نا آئے هدن باندې دي چې د دې صفات غل په دې کې موجود دي آخرت کې بل دی کامیابی مفلحون فلاح دې د وجر انسان د ارمان نه پوره شي تکالیف او عذابون الله دې بچ دا دنیا کې نه کیږي دا آخرت کې دی را الله زیر ورکو هدل للمتقین معنی خلق یو اعتراض کوي چې رسول الله قران کې ویلي چې هدل للناس دا عام هدایت دی د هدل للمتقین او دې کې اعتراض نشته دی سمرقندی دی نور دې جوابونه کړی موږ موایو چې آسان جواب داري هدایت قران د ټول خلقو لپاره دی هر چا لپاره هدایت دی اوس به اوسم نه پورنو مو سبب هم تر قیامت وي فائدہ دې صرف متقیان اغستی شي فائدہ به دی هغه اصلي نور دا هدایت دی هدایت وي هغه وخت پورې هدایت وي چې الله دا قران تر څو چت کړی نه دی قیامت په نږدې به الله دا قران اوچتي الفاظ به اوچتي اپانه به خالی پاتې شي دی وی ډېر ذکر وشو دې مډل ذکر کې چې بالکل د قران مخالف دي کافر دي عنادیان دي ما د دې مدني صورت ته دا مدني د مدینی فضا به ذهن کې ساتي چې نبی سلام مدینی ته لړ خلکو عبد الله بن ابي بن سلول هغه مشارکو هغه مشری ختم شو بدر کې چې غالب شو نبی صلی الله علیه وسلم منافقانه او ایمان ورو دوستو ان شاء الله دې باندې تفصیل راځي ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ان الذين كنا كسان كفروا چې کفر کړي دي عنادي کفر کړي عنادن کافر دو قسمه یو د جهل د نه پوهه د وجه کافری هغه ته کافر جهلی وي بل د عناد د وجه نه خپوي په حق باندې بیا هم کفر کوي دا عنادي کافر دی نه د عنادي کافر یادي هغه کسان چې عنادیان کافران دي قصدن کفر کړي قصدن دا قران او دا هدایت نه مني رسول نه مني داغي بارک نبی صلی الله علیه وسلم سواء علیهم برابر دی بدی باندې یو شان خبره ده انذرتهم تنبیه ورکه دیتا ام لم تنذرهم یا تنبیه نو ورکه دیتا لا یؤمنون دی ایمان وروړي دې دستا بیان پیدا نه کوي کته دې عذاب نو یې رب د انجام نه ویره دې ته پیدا نه کوي وجسدا ختم الله على قلوبهم مهر لګوي دی الله على قلوبهم الذي فزنوا باندې وعلى سمعهم الذي بغضوا باندې دادي قبای شروع شو بې ایمان دي ایمان نه وروړي پیدا ولنه ورکی انذار فزنوا الله مهر والده کفر کو ناغي انجام کې په مهر لګی تا دا نه ایمان نه وروړي ځکه چې مهر لګی دی ځکه نه دا ځکه تفسیر خطا ده علوم باندې الله مهر والے هدایت خبر او تنظیم وعلى سمهم فغبن باندې ولا مهر والے هدایت خبر او تنور نوزین وعلى ابصارهم دی بسترګو غشاوت الناشنا پرددا حق پاګې باندې نیویني د دنیا کار دنیا کې دې پټا پورې کون دې وړاندې او زړه کې هدایت نشته ولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب لوی دی په آخرت کې دا دوی مډل ذکر وو چې فاتحه کې داغه تذکرہ شوی وو لوی عذاب دې لپاره او درې مډل ذکر شروع کړي منافقین قباحتون او بیان شروع کړي ومن الناس وبعض خلقو کې منداسي دي یقولو جوای سر په خپل باندې آمنا بالله ایمان اورې په الله باندې بل یوم الاخر پر درستنه وما هم بمؤمنین او حال دا جنین دی ایمان دونکو دزرنا
زړه نه ایمان نه دروړي. من دې کې تبعیض د پاره دې سمرقندی لیکي بعضی دي داسې چې مونږ ایمان راوړې، مونږ الله منو، آخرت هم منو، دوباره جنگ منو. وما هم بمؤمنین، حال دای جدنا ایمان درونکي دي بلکې منافقین دي. عبداللہ بن ابی بن سلول دے، معتب بن قشیر، جد بن قیس دے، نور پتہ لګی دا آیت نا چې سړی سره په خپل ایمان ښکار کوي او ځل کې نه دا ایمان نه دی. یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. قباحت مخ ذکر کې چې بې ایمان دي د ایمان داوی کی. دویم قباحت ذکر کی چې دوکې کی د الله سره. یخادعون الله، دوکې کی د الله سره، الله سره دوکې کی. والذین آمنوا، وای کسانو سره چې ایمان راوړل دي په خپل ګمان کې خپل خیال کې داوی چې موږ دوکا کړو. وما يخدعون، الله اوسوی دین دوکې کوي په حقیقت کې الا انفسهم، مگر خپل ځانونه. وما يشعرون، او دې شعور نه لري چې ځان سره دوکه کوي، پوهیږي نه. نور قباحتونه دي بیان شو. یو دوکه مار دي چې موږ د آمنا وایو کې دي شي په دې باندې الله هم دوکه شي، مؤمنان هم دوکه شي. ونه دا خبره نه ده، الله خو دوکه کول نه شي، او مؤمنان به الله خبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې. الله یې دا به شعور دي. یخادعون الله، اصل کې خداع ویل شي په لغت کې پټول او ستر ته ویل شي. کمزې کې جمال کې خودي شي پټول شي ته مخدع وي. دروغ دوکه دي دا چې دروژن باندې قسمونه کوي، دروژنې خبرې کوي چې موږ ایمان راوړل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دې منافقینو په ژوند کې مرض د شک دی او د منافقت دی، تیار ده پدې کې. ولهم عذاب أليم، ندیر پر عذاب درناک دی، بما كانوا يكذبون، په دې وجه دي همیشه دروغ وي او وایبا. دې بل قباحت ذکر شوی چې دا دروغجن دي اور ځل کې ناشنا مرض ته منافقت. الله ولا مرض نور زیاتی څنګه زیاتی ګور قرآن نازلېږي او دې کفر نور سیوا کیږي. دا خو دې نو قصته ده، قرآن نو قص نه ده. او فزادهم الله مرضا، لیکن دو تفاسیر لیکي سمرقندی دو تفاسیر دی پدې کې. یو خدا دې چې الله دې مرض زیات کو، نمازی په معنا ده. دویم دا چې دادی تخیری دي چې الله دې مرض زیات کی، نورم زیات کی دي الله مردار کی. ولهم عذاب علیم، دې پر عذاب درناک ده. هم شی زبوي درد ازل کې پټی کنه نغشان دي دا منافقتم پټو څنګه چې عمل کو نغشان سزا لازکه بما كانوا يكذبون. په دې وجه چې دی به همیشه به دروغ ویل، هر وخت به وی آمنا نور بلا خبره دروغجن کوله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. کله جوړ شي دیتا منافقین ته ویل شي لا تفسدوا وانی مکه فساد مکه فی الارض پزمکه کې غلا مکه دوکې مکه چغلی مکه ملک مدینه کې دې کې مکه داروانی. قالوا دی وای په جواب کې انما نحن مصلحون، یقین موږ خدای خیر کار کوونکی او موږ کار کوو، موږ فساد نه کوو. موږ چې دواړو دلو سره جوړ ساتو. اصلا ګور مدینه کې يهود او منافقین مسلمانان ذهن کے ساتھ خاندانونه په مدینه کې دا ټول يهوديانو نصرانيانو دې کې چا ایمان وروړو او صح پهلوان يهوديان پاتې شو کلک هغه ان الذين كفروا کې لاړ اسه په دې کې داسې و چې ښکارا مسلمانان شو پټ يهوديانو خدي بدغه کافرانو دم ته دې مسلمانانو لم ځان چا سم نه خو دې ته وجه دواړو سره ګوره دامه کوي اورل لول مکوي چغله مکوي ندی منافقین دا مرضیان دي کنه
دې ته فساد صحیح کار ښکاري اوس غلط کار وکي وی صحیح کار کوم الله ویزان پويګا انهم هم المفسدون خبردار ځان پويګا انهم یقینا منافقان هم المفسدون صرف خاص دوی فساد کوونکي ولكن لا يشعرون لیکن دې نه پويږي چې فساد او اصلاح څه دوی دې ته پته نه لګي الا کلمه تنبیه ده خلق بدی وی چې وی شزان پويګا وإذا قيل لهم كالجدي منافقين دویلشی صحابو دوی نبی سلام دوی بیان ہوتا کیگی آمنو ایمان روڑے صحیح ایمان روڑے رسونا کنا کما آمن الناس ولکا چی ایمان روڑے دے کامل خلقو صحابہ مراد دی صحابو غنتی ایمان روڑے قالو دی پا جواب کیوی انومنو آیا منگ ایمان روڑو کما آمن صفحاو لکا چی ایمان روڑے بیوکفانو صحابو دا بیوکفوی لکھا بیوکف دی ټول دنیا د یو سړي خلاف ته دی هغه سره مرګري کیږي د نبی سلام ټول دنیا خلاف اته سره د دې نزان وجني الله وی الله جواب کوي دفاع کوي د صحابه ځان په خبر شه الله وی انهم هم السفهاء یقینا خاص دی بیوقوفان دا منافقان بیوقوف دي ور صحابي ته سفيه بیوقوف وي سفهاء جمع سفيه ده کما کل چې عقل ني ولكن لا يعلمون لیکن دې نه پوهیږي چې بیوقوفي سي تر دنیا عزت تا ګوره هو عزت خدای الله سره د الله بنده نور قباحتنا دادی وی ذالق الذين امنوا كجمع مشدید المؤمنان سرا لار کې مخامخشي کوڅه کې مخامخشول لکه دلته شان نزول لیکل دي سمرقندی عبد الله بن ابي بن سلول منافق دا نور منافقین سره ابو بکر عمر او عثمان رضی الله عنه د دې په خوا تیرې دل عبد الله بن ابي خپل ملګرو ته ګوره څنګه دا کسان تاسو نه ویزاوم دا جاهلان وي ګوره د معنی چل د کوي څنګه سره خبرې کوم د راغ د ابو بکر صدیق لاسونی او د مرحبا بسید بني تمیم د بني تمیم سردار وی خیر علی په خیر علی د عمر فاروق لاسونی هغه ته مرحب نه بني تمیم مشروي عمر ابو بکر صدیق ته وی وسانی اسنین دو یو د دو نه ملګری د نبی سلام او صاحبه فی الغار او د غار ملګری امت کې غوړ سړیا او نبی سم د پاره خپل ځان او مال قربانون کیا هغه له پاره شو لګو یو عمر فاروق ته مرحبا بسید بني عدی القوی د بني عدی قبیله سردار په خیر علی الله په حکم کې مضبوط خپل مال او ځان خرج کوونکی بيد علی له لاس مرحبا بسید بني هاشم نبی اسلام د پر خپل ځان او وینه قربانون کیا هجرت مخکې دن کې علی او دوی سیدنا علی اتق الله یا عبد الله الله نو ورګه عبد الله منافقت مکوا ا منافقین الله بدترین مخلوق دي انداز د کارو دي چې مخامخ دي سره اندای هندرو به دي آمنا او دا اصلا دا اول آیت تفسیر د من الناس من یقول آمنا خلقو کدا هدي چې وي مونږ ایمان راوړې نکله وي دا کله وي کله چې مؤمنان سره مخامخ شندي وي آمنا مونږ ایمان راوړې مستاسو ملګری وي تاو چې سوای مونږ منځي وإذا خلوا کله چې جدا شي لا شیاطینهم دخل مشران سره دینی مشران سره قلبی وی چې یو معنا دا خپل کاهنانو سره مولانو سره جدا شي خپل مولیانو سره دا پینځلس کسانو په يهوديانو کې هر کاهن سره یو نه یو شیطانی کنا ایا دین دې هغه رؤسا مراد دي د گمراهه رؤساهم فی الضلاله هغه گمراه سرداران مراد دي غلط مشران مراد دي چې هغه سره کینی جدا شي کنه دیو د وینا ما کوم استاد په مذهب استاد په دین یو هغه دی التم سکول چل تکي ناشته پاسه دې سلام دیو تکو انما نحن مستهزئون دیو ته منفقي پر خاندانی کوونکو مړه هغه ساده خلک د سړی مونږ وی خوان راګي محمد سلام پر صحابه پر خاندو الله جواب دیو الله یستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله یستهزئ الله بسزا ورکی ټو کو دیلا هغه لفظي معنی دا الله بټو کې کوي دی پوره
ومن تفسیری معنی کو مفسرین چې کوم غوړه کړو یجازیهم جزاء الاستهزاء سزا به ورکی دی له ټوکو کلبی نه نقل دی ابو صالح پسند ابن عباس نقل کی روایت کمزور ہے کہ کلبی راغ ابو صالح راغ نه کمزور ہے هو تبیم دالی کلی دی اصلا سمرقندی لیکل استهزاء وی دار دی پورے چې جهنم کې به ته اور کولوشي ته جنت نخکاری بوت ال دبروانیو کور کې بس توځو منډه به وي مؤمنان په خپل پالنګونو کې ناس دي د بګوري کله چې دی ور د خپل ورس نه ور ببن کړی بل ور بوته بل ځای ښکارې شنال ته بیا منډه وي 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 او مؤمنان په بار پالنګونو کې ناس دي پورې بخان دي لکه الله متففین کی وی فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون نن رضی مؤمنان بکافرانو پورې خان دي الله جهنم کی بدی پورې خان دي ٹھیک ہے تفسیر القرآن بالقرآن ٹھیک ہے روایت سند کمزور ہے نہ اللہ بس سزا د ټوکو ورکی دی نہ اصول نه ورکی جواب دارے و یمدهم او مهلت ورکی دی لو سوفی طغیانهم ندی په سرکشی کې یا مهون سرگردان بوی سرون پی چھوڑ دی را چھوڑ لی گڑ وڑ بوی سمرقندی وی یترکهم فی دلالتهم یتحیرون اس گمراہی کی پریک دی ویترددون دی بگڑ وڑی تردید دے استهزاء سزا دا صحابو پوری خان دیو یعمهون راغل عین میمها دا ضرور رندوالی تیویلی شی ضرور نبا دیو لاندی منافق تے کنا نبا سخت بے وقوف انسانی دا منافق چونکه مضر او ضرر زیاتو د ډېر قباحتونه ذکر کړ ډېر ځکه چې ضرر ډېر دی تاسو ته توبه کې تیر شیو الدس خې برابر کړی دی ضرر د ډېر د معاشره کې او د باندې مهر وي چې دا څه شی دی اولئک الذین دعوا کسان دي دا منافقین اشتروا الضلاله بالهدى چې هغه دا گمراهی بالهدى په بدل له هدایت کې ګور صحیح لار پر خود هدایت پر خود هدل للمتقین پر خود ګور سوچ وکي مؤمنانو بارک الله علی هدن په هدایت کی ابل هو کافر دی او هدایت منی نه سرنا او دی هدایت پر خود بالهدى هدن دی پر خود دا دوا اخر ته چې قران نه منی په بدل له هدایت کی فما ربحت نسګټو نکړه تجارت هم تجارت دی لین دین دی دیو قسم لین دینو کو لینا دینا یو کو حدیث ردینو ہدایت او غیر ورکو او گمراہی واغستا یو قسم لینا دینا یو کو دا لینا دینا چې دیو کو ما کانوا مهتدین فمار به ندیس غټو نکړه فائدہ ونکړه ان دی ہدایت والا پلین دینم نه پویږي یا په صحیح لار نه دی هغه دې مدله کافرو او دا په هدایت نه دی اول ډله اولایک علی هدن او په هدایت باندې و 15 منٹ بریک کو مثال نے بتا دیں میں رستو سبحان اللہ